بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمندو کتونکو سنگرخان ما او دا وخت په اورمړو کې د مفتی منیر شاکر شهید رحمه الله په حجره کې موجود ما سره چې ناست سره دا فضل حمید صاحب دی او د مفتی صاحب سره د زندګۍ 36 سال تیر کړي دي. د تیرو دغه کلونو نه پیژني، ډېر د نږدې تعلق دی ورسره. نو د هغوی نه اورو چې د مفتی صاحب ژوند څنګه و، د هغه دغه عقاید څه و. په بیا څه داسې خبرې وي مفتی صاحب په یو وخت کې وي چې یاره ما ته 12 آیاتونو باره کې څه پته ده، که زه هماغه ښکاره کړل نو تاسو مې وژنئ. نو د هغې خبرې هم دوی ته پته ده، فضل حمید صاحب ته. په دغې حوالې سره څه تپوسونه کومه. او څو ورځې مخکې مفتی ندیم صاحب هغه د مفتی منیر شاکر صاحب په حوالې سره څه خبرې کړي دي، باوجود د دې چې تاسو که دغه ځای ته راشئ اورمړو ته کوم ځای کې چې دا بلاست شوی دی د مفتی صاحبو د وجود هغه ویني اوس هم په هغه دیوال پسې انخښتي دي، هغه لا پناه شوي نه دي، ورکې شوي نه دي. په دغه وخت کې داسې یو بیان ورکول د څه علامت دی؟ په دغې باندې به هم د دوی سره خبرې کوو. فضل حمید صاحبو اول خو راته دا ووایه چې د مفتی صاحب په حوالې سره ډېرې خبرې داسې کېږي چې د کفري اعتقادات دي او عقاید ټیک نه دي. نو دا څه خبره ده داسې؟ سنگرخان صاحب مننه چې ته مو ته وخت راکړ، قیمتي وخت زه مو ته راغلی. سنگرخان صاحب مفتی صاحب همیشه دپاره د چپلوسۍ دپاره نرمه زبان پکار وي، خو مفتی صاحب یو داسې شخصیت و چې په اخر کې هغه د شهادت ګوته اوچاته کړې دی او بچپن نه هغه شهادت ګوته هر تاغوت ته هر مخالف ته اوچاته کړې دی او خپل هغې کړې دی چې کومه حق خبره دی. نو مفتی صاحب هغو عالم او په دلیل زبان سره خبره کوله، نو دې وجې نه هغه د خوړلو نه و. که چیرې مفتی صاحب دنیا جوړولی نو عرفاتي کراپاتي به و. هغوی نه زه حق خبره کوم، د دین سره ظلم شوی دی داسې څرګندوم. نو هغه تاسو د هغه جنازې نه د دوره مخالفینو غټو غټو علماو هغه اختلاف کړی، جنازې واضحه کړه چې یو حق پرست عالم. ټیک. فضل حمید صاحب دا راته ووایي چې تاسو مفتی صاحب د ډېر نږدې نه پیژنئ، ډېر د بروسې تعلق یې تاسو باندې ډېر زیات اعتبار کوو. نو دا د 12 آیاتونو دا څه خبره ده چې هغه یو وخت کې ووایي چې یاره ما ته څه 12 داسې آیاتونه معلوم دي چې که د هغې زه ذکر وکړم نو ما به را خلک مړ کړي. خو اوس لاړی خاورې په واوړې دی. نو دغې بارې سره تاسو ته پته ده، دغه لږ ووایئ. دا خبرې څه وکړه، زه په کور کې وم، بیا ورغله ما ورسره ډسکس وکړو. هغه نه وروسته دوباره د مرګ نه مخکې ما ورته د غامدي صاحب یو کلیپ ستولی دی چې هغه ما ورته وستولو، دوی ته جواب کې زبردست ویل. هغه خبره غامدي صاحب هم کړې دی، ماسه کلیپ موجود دی. هغه خبره دی لکه مفتی صاحب خو ونه کړه، خو غامدي صاحب کړی دی، کلیپ ماسه په موبایل کې موجود دی چې د کافر د مشرک د مرتد خبره چې غامدي صاحب دا خبره وکړه چې په دې سزا به الله ورکوي، انسان څه اختیار نشته. دا خبره مفتی صاحب هم کوله، غامدي صاحب هم کړې. مطلب کې یو سړی کافر شي، یو سړی کفر وکړه، شرک وکړه، توهین یې وکړه، هغه سزا به الله ورکوي. لکه د زنا سزا، د غلې سزا، داسې نورې سزاونې دا قرآن کې موجودې دي، هغوی صریح هغه موجود دی. د دې شي قرآن کې څه صریح نشته، نو دې سزا به الله ورکوي. نو دا مفتی صاحب هم کړی دی، غامدي هم کړی دی، او په پنجاب کې ډېر خلک نور هم کوي. ټیک. دا راته ووایي چې ستاسو د مفتی صاحب سره، د مفتی صاحب د خاندان سره ډېر زیات نږدې تعلق دی. د مفتی ندیم صاحب دغه بیان ته څو ورځې مخکې چې هغه کوم دغه ویډیو کلیپ جاري کړی، خو راته دا ووایي چې تاسو څومره بیانونه دا تاسو د طرفه عبدالله له طرفه جاري شوي دي، هغې کې هم چېرته کېده نه هماغېستې دی چې دا خبره ځان ته منسوب کړه چې یاره بعضې خلکو دا خبرې مونږ ته منسوب کړي چې یاره عبدالله په یو تقریر کې دا خبره کړې وه چې هغه خلک چې هغوی د مفتی صاحب مخالفت کوي، اختلاف به ورسره، هغه به هم اوس راځي او هغوی به هم په هغې باندې د پښیمانتۍ اظهار کوي. نو په دې خبره کې چېرته کې تاسو د ده نوم اخیستی دی چې ده دا خبره ځان ته منسوب کړه؟ سنگرخان صاحب تاسو د مفتی صاحب د ژوند ټولې انټرویو لیدلې وي. مفتی صاحب یو متنازع په ټولو په کوم د علماو افکار دی چې هغې کې هغه متفرد و خپلې خبرې کې. صحیح. خو هغه داسې د وړو وړو خبرو هغه سره ذکر نه دی کړی. خو زه به دومره درته ووایم چې یو سړی نه مشهورېدلو، هغه جومات کې غول کړي. نو الحمدلله د مفتی صاحب شهرت خو که 10% په ژوند و نو 1000% کې هغه جنازې ورسولو.
اوس څه نه څه شهرت داسې موږ زنیان میراثیان دمان په کار دي چې هغه وکړي نو زه دغه په تاریخ تاسو تپوس وکړه زه د تپوس باندې هم خفه شوم چې مفتي صاحب هغه ته وخت نه دي چولی نو زه یو ادنا شاګرد زه هغه ته به څه وخت واچوم دا موږ ته د شهرت د مفتي صاحب نور شهرت سبب جوړېږي موږ ته څه بعد خبر نشه نه مو ورپسې بعد خبره نه هغه اولاد کړی دی نه هغه ملګرو زه یو بل د نه تپوس کومه کم پښتون یې زم پښتون یم که یو سړي سره ستا ذاتي څه دښمني څه ذاتیات یي در سره ما سره یې ذاتیات وي خو هغه مړ شي نو بیا مونږ پښتانه په هغې باندې ذکر نه کوو هغه بد نه بیانو بلکې مونږ وایو چې ډېر ښه سړی و د حمزه بابا یو شعر هم ماته رایادېږي چې د پښتو فطرت مې دومره عجیبه دی د پښتو فطرت مې دومره عجیبه دی که اسلام نه و نو هم به مسلمان شوم که اسلام نه و نو هم به مسلمان وم څنګه ګورې مونږ پښتانه کوم طرف ته روان یو چې اوس په مړو پسې په شهیدانو پسې هم د مرګ نه پس خبرې کوي هغه هم نه بخو تاسو ته معلومه ده چې پنجابیان روژه خوري خو د وړونو غوښه نه خوري موږ خو روژې نه خورو خپل وړونو غوښه خورو د فطرت د وجې نه د زمونږ د حالات روان دي زمونږ حکومت ته رسېدلي زه زموږ خپل د اعمالو دپاره د خپلو د کرتوتو وجې نه موږ په ضلالت روان یو وهل خورو سر نشو ورچته ټیک د حمید صاحب ډېره زیاته مننه خوشحاله چرته کې روان یم یې د سفر تعدیل دی د باندې قدرمندو کتونکو مونږ راغلو دلته کې په ورمړو کې موجود یو خو د عبدالله شاکر د عبدالرحمن شاکر د مفتي صاحب د خاندان بل کوم غړی هغه دغه د مفتي ندیم صاحب دغه کمنټس ته دغه خبرو ته هغوی هېڅ اهمیت نه ورکوي بلکې تیار هم نه دي چې هغوی په دغې باندې خبرې وکړي او فضل حمید صاحب نه ما دغه تپوس وکړه تاسو واورئ دغه هم دغه زما سوال اګنور کو د ناراضتیا اظهار یې پرې وکړو مطلب دوی په دغې باندې څه اهمیت ورله نه ورکوي او تاسو دوی دغه کمنټ هم واورېد چې یو سړی چا نه سړی نه مشهورېده نو هغه په جومات کې غول وکړلو نو د دوی مطابق د مفتي ندیم صاحب مثال هم دغه دی چې په دې وخت کې هغه دغه کمې خبرې کړي دي د خپل مشهورتیا لپاره یې کړي دي قدرمندو په بل پروګرام کې به لیدل کتل کېږي تر هغه وخته پورې په دې الله سپارم خوشحاله اوسئ